بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وخلقناكم أزواجا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي او كما قال عليه الصلاة والسلام. اللہ جل شانہ دنیا کی ابدی دا دی خزی او دی خوان دی واجی نکڑی دا سورة سلسلہ دی انسانونو تو جری دا آدی عدم علیہ الصلاة والسلام او دی حوا علیہ السلام نا جری شوی دا ساغا خزو خوندو بچی پیدا کدلو نن دنیا نظام اٹول لگیا پیدا کی گیا دانو من چلی گی. خزا اور خوند دغو پا مانس کی یو عقد وی ایجاب اور قبول سخزا و خوندی کی اردوڑا برابر دی سخزا وی سمو قبول لا خوند نوی لی نکوه نشی کدلا خوند وی سمو قبول دا او خزیلی نوی سمو قبول دا نکوه نشی کی دلا سو پری ادوڑا طرفنا رزمندی نوی بلکہ خزا سکل پا نکوه با نیویر کولشی اغیطا با مہر مقرر کیگی سپختو کی موتو سو چوکو 1 لاکھ روپے او وہ تولی سنا لاس تولی سنا پنزلس تولی سنا دیتا مہر یلشی دا مقرر ولشی دا دی خزی قیمت نه ده چې سړی وایي چې دا روپے یا دا سونا مو مقرره کړي یا څه په لیاخ مو نه کړي پیسې مو در باندې لوړې دي سونا مو کړي نه بلکې دا دی خزی عزت ته ځکه چې دی خزی قیمت دا خبره دا وا ټوله دنیا دی خزی دی نوک قیمت هم نشي لنډولا نوک خو لوی شایدا بلکې ټوله دنیا کرا جمع شي دی ایوی خزی دی ایویخته قیمت هم نشي لنډولا چی جائیداد سے دی روغی خزی قیمت سڑائی پو دغا 1 لاکھ روپے یا پو وہ تولی یا لاس تولی سنی بنی سڑائی ہوتو وی سے تو مخستی اکثر خلق انداغای مولا پی غرون گئی سو اپلور کور کی خود وچھا ٹکالا نمندلا ازو کی خود سے عزت نو خورون و غریبون و مکر روغ لے بچھیول زندگی دو بیا مندلا دا خبری غلاطی دی اور شریعت دا خبرو تا گنوی لی دی اور یقیناً سے دسی خبری کول انتہی سخت گنو دا بلکہ دورا پوری سکچیتا ایوی خزی نکوہ پو ٹیم کی مہر نو مقرار نہ شریعت ایدی دی پارا دا حکم کرده دا سدی خزی تا با مہر مثل ورکولی شی بیا یعنی خز اندسی نپری دی یخت عزت مقرار کرده دا مہر مثل دی تو یلی شی سدی دی خزی خور سپکمزو کی ودشوی دا ایغی تورا مہر دا امغا مہر بدی تا ورکولی شی که خوری ندا ودا ترلوری ودا دا ایغی تورا مہر دا مغا بدی تا ورکولی شی یا خاندان کی وقت ودا دا اغه زوره مہر دا مہر بدی ته ورکول شي نو شریعت خزی ته یو عزت ورکړه دا خوان باندې خزی د پاره ټیکالا کپڑی زوی بلکې دوره پوری کوي وخت کور کی کور نه کوي اغه تو نه نوکار غوړي نو نوکار به هم وته نسیدی دی بندوباس به هم وته کوي او خزی تعالی په کو ایوا مقام دوره پوری ورکړه دا سکچیتا خوندی مرشی نو خزی تا با بقاعده دی کی میراث حصہ ملویگی دا سنوکارا ندا بلکہ خزی تا کپلوری مرشو حساب ملویگی اروری مرشو حساب ہوتا ملویگی زوائی مرشلو حساب ہوتا ملویگی خزا دا خیدی کوریو قسم تا مشرع اور بچیان دا سردور دا ایدیواجی ندی خزی اللہ جل شنو لوی مقام او لوی عزت اغتا ورکڑا دا حضرت عمر رضی اللہ عنہ ارادہ وکرلا حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پو اولاد کی چوسر نکوہ وکا سدی لکا چنگی دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اولاد تو چوسر اور سرادا یا غوب اولاد کی دی نبی علیہ السلام نسل شروع دا اندسی حضرت نبی علیہ السلام اولاد کی چوسر نکوہ وکا سدی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نسل امو اولاد کی ہم روان شی موتا دا شرف حاصل شي چې نبی علیہ السلام زوم جوړ شو یا دی نبی علیہ السلام په خاندان کې چو زوم جوړ شو. نو حضرت عمر رضی اللہ عنہ چونکہ امیر المؤمنین و بچو نو حضرت علی رضی اللہ عنہ
ایوا لور وا ام کلثوم چې د فاطمه رضی الله تعالی عنها لور وا او عمر نه ډیره وړا وا عمر رضی الله عنه ته اظهار وکړلو څنګه د تو لور مو ته په نکوه باندې روکي ایموی لګي کی کچو ته د سیوي چیرې ته تو لور روکو سره جګړه کوي چې تو مو ته د خبره څنګه وکړه اندای طریقه ده د سړی توپ د انسانیت ده الانګي مو ته سړی توپ انسانیت دغه خلکو نه ولکه زیات دي د مو ته ډیر زیات په سړی توپ کې زیات دي عمر رضی الله عنه علی رضی الله عنه صدا صحابه دي هغه ولا عربیو ته اوس مو وګورو نو ته وای ته جی کده ته ولا بچي مو ته په نکوه باندې روکي نو حضرت علی رضی الله تعالی عنہ او ته ویلو چې مو ته انکار نشته ده زه بالکل خپل بچی ته تدیر کو هغه جی ډیر زیاته وړه ده عمر نه ډیره کمه ده او دوی بس ایمو دا زړه خواهش ده زکه چې ودونه خموش تو دي دا خواهش مونږ ته زی وده ولا خواهش براکه خواهش مداغه چې ایمو په نسل کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نسل روان شي مو ته د شرف حاصل شي چې د نبی رسول الله په اولاد کې یو زوم وګڼل شي مو ته د عزت ملو شي نو حضرت علی رضی الله عنه سید ایمو بچي وړه ده هغه ته بز ټیکرای چدار ویر کو او ته به سمنه د عمر رضی الله عنه دا ویرډه او ته وایې چې فلور میز دای دی خواخته کنه د خواخه چونکی ام کلثوم عمر نه وړا واخو غسنو کا ډیر زیاته و حد نه زیاته غسنو کا بویلی نه و حیانو کا بویلی نه و چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په اولاد کې و دیغه المسیوا کور نه څوتله اندا چدار چې د کومي ور کړه او منډه د عمر رضی الله عنه وخیا چې دای دی خواخته کنه په مغه کې ځون رپټ کو او مخې پټ کړل لنګ عمر نه وړا وا او عمر رضی الله عنه چونکی هغه عمر رضی الله عنه صحابیو حیانو کو نه هغه څه کله دوه ویرغله دیوتی زپلور میز د ټیکرای خواخته کنه د خواخه نغه د شرم دیواج نسترګ نشي کوله خپو د تسترګ غړولې نو دې ټیم کې دی ام کلثوم په غیب د کله نذیر پری وتلو او دې څنګه مو ته خپو د تسترګ غړای ک امیر المؤمنین نو بچو نو سترګ بدن ربسلی و نو هغه وخونی دلو ته ویلو څخه خپلور ته دوه سیمو د ټیکرای خواخته نو هغه څه کله واپس روغله او پلور ته دا خبره تیر کړله څنګه خدانو منای خمو خو ته د کیسه وکړله مو ته خپو ته بار بار سر کې غړولې ناغه ته ویلو صدا ګونو کور نه ده هغه دې تو خوند هغه ته په نکوه باندې وخصلې زکه کایو سړای مو شریعت دای چې ته کې نکوه تړل غوړي ازو کې هغه خزه دوی دي لپاره ګوري آینده کې زدي سره ژوندۍ تیرو ا دې سره مو ژوندۍ تیر شي کنه شي تیرا شریعت هغه ته اجازه ورکړي چې خزه ته قتل شي خو ګوره قتلو خواهش بر کول نه څه خدي دی بس ګوره ایوا ګوره بل ګوره خلی خواهش بر کول نه بلکې دې لپاره څه څه تو عقد کیږي او صرف دې لپاره تو وګوري سبزي وګوري څه آیا دا ټیک ټاک دا سلیمه ده څنګه تعالی په حسن ورکړه دې لپاره وګوري نن څه بوته کې کدا اجازه مو چته ورګو ناغو بدینه غب جوړ کی بس خزي دی ګوره کوای ما یو غبونه جوړ شي او دا خبره څه بعد خبره نه ده چې یو سړی چوته وایي چې مولور پیغله ده ته کوي کنه کوي دا څه بعد خبره نه مولا لکی کې کچوک دسی وایي یا به سپلور خو ګرځولي یو غاید نه جوړ کړی و سولګری نه جوړ کړی په کلو ګرځولي او مو وکړلې نن ته دا نو منغه کوي نه دا څه بعد خبره نه ویلي سو عمر رضی الله عنه لور حفصه رضی الله تعالی عنها څخه خوان وفات شولو نو دو په خپل باندې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته ویرغلو او دې چې د لور مو پوت شو لکونډه شو کته کوي نو عمر ابو بکر صدیق رضی الله عنه غلا شولو عثمان رضی الله تعالی عنہ دی ویلو نغو دې زموږ ته لګندې سوچ ته مکاروګه ځکه چې موږ خځې شتوي ضرورت مې نشته دا خزه به سوچ وکړو دوه ورځې بعد اجازه ورکړلو او ته ویل د جی متخه وده ضرورت نشته دا عمر فاروق رضی الله عنه فرمایي چې عثمان نه مدوره ګلا نه وازه ځکه صفو جواب ورکو چې زینه کوه ابو بکر نه مودې زیاته ګلا و څوکر سره جواب ورنه کړلو ایمو پرونه وسدله او څو ورځې بعد چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته جواب وروسولو څنګه د لور مو ته په نکوه باندې روکي زړې جوړ خوشحال شونه اڅاغه بعد به مو ته ابو بکر صدیق رضی الله عنه روللو رته چې عمر ته بګلمان وي مونږ چې مو دي جی بالکل ډیر دنه ګلمان یې اس ها مو ته ځکه جواب نه دی کولو چې ته لور څخه کونډه شولا نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم د اظهار کړو څنګه د حفصه سره ځنی کوه وګ مو ته په نکوه باندې روکي ځکه مو ته جواب نه دی کولو کوم جواب دی کړو دی نبی رسول الله هغه روز بو جواب شو ځکه دا خبره مو پټه وساتله نو اوس وګورئ چې عمر رضی الله په خپل باندې ایثار ده او دې کوي مولور په نکوه باندې کوي موي لګي کې کچوک د سیوږي سره خو بغیرت انسان ده لور پسې لور باندې سار ده او لور په بری کې سار د خلکو دې کوي مولور کوي دا څه بعد خبر نه ده دا خوري هغه نه غیرتيونو خلکو نه عمر رضی الله عنه غیرتی صحابي دی ابو بکر صدیق رضی الله عنه غیرتی صحابي عثمان رضی الله عنه غیرتی صحابي پیغمبر صلی الله علیه وسلم غیرتی پیغمبر هغه څه کله دانو منه کړی دي
نو موږ ته څنګه زیات غیرتیون نه یو. بهرحال نڅکله عمر رضی الله عنه په باره کې او ته ویل چې جی هغه ویل چې د چدار مخواخ ده نغای په نکوه باندې وکړه. او ام کلثوم چونګي عمر نه وړا وا اکثر به کور کې لنجې ډېر زیاتې کولې ځکه چې خزو په مانس کې غدا مسلې وي. نو یو طرف ته عمر رضی الله عنه غوسه نو کو بل طرف ته د ام کلثوم غوسه نو کا او د عمر رضی الله عنه غوسه هغه مشهور غوسه هر چا ته معلومه ده. خو بیا به هر حال دې سره به څوره گزارا کوله تاریخ دا خبرې لیکلې دي. اسې یو باندې چی و دي باندې وسیدونکو هغه سره به خځې ډېرې زیاته جګړې کولې حد نه زیاتې. اخیری تانګ شو د صاحب د عمر زنده بوي شخص سره مشوره وکړه څو وکړه پرېږي دا وکړه څو سره وکړه. اس کله دورول نو دي ټیم کې دی عمر رضی الله عنه دی ام کلثوم په کور کې لنجا شروع او یو قسم ته متزو پختو کې جګړه وته وي. نو دا شور بار ویدل شو. نو دی ویل څو غره زه چاته مشورې درغله خپل کور کې دانو منه هول لا. نو اس کله دلو دي ټیم کې عمر زن بار وروته نو د پوسو کو څنګه رغلې از بجی چې شي لپاره ته زره غلم هغه به پوښونه اس بیا خد څه مطلب او دې بجی مسله حل شو. بیا څه خبره اس خبره داغه د مو خزه مو سره لنجي کوي مو ته سره مشوره کوله څه څه وکړه پرېږي دا موږ څه سره وکړو. بس هغه جو مو ته ملو شو ته سره خپل خزه لنجي کوي ته سره گزارا کوي نو به زاو سره گزارا کوم. نو عمر فاروق رضی الله عنه دې کې ډېر زیات عجيبه جوابونه ورکړلو. یو جواب دا وکړو چې کچې ته سره گزارا نه کوو به بل څه کوو اندغه خزو دی واجنه الا پوک مو ګونونه باج کړیو کدا خزي منوا مو بګونونو کې ډوب وزنونو کې ډوب وا څوره ګونونه به مو کولا خدي خزي دی واجنه مو الا پوک ګونونه ستلیو. زما خبره دا غدا اندغه خزا مو ته کپړی وینځي مو بچیو ته کپړی وینځي مو کاټ مو کوټي مو تلی مو د هر وشي خدمت کوي. یو قسم ته دوبنه د موتا ځم مو کور حفاظت کوي مو کور چر دیواره حفاظت کوي د چوکیدار مودا دریام خوروک سکوګر ته بخی مو د ملمنو خیل ستی مو د بچی خیل ستی د اټول تیروي. نو یو قسم ته دی بورچی کور ته کوي او دریام جړو ته وای دیولونو ته صفګي بیت الخلا ته صفګي نو قسم ته دینوکاری کور کوي. وګوره کچې ته مودا کارونه کوله دی پر په مو دوبنه بیلنی ولا چوکیدارم به بیلنی ولا او بورچیم به بیلنی ولا نوکارم بیلنی ولا ایواخه زمو ته دوره کارونه کوي هغه سره به څنګه گزارانه کوم. او نورا دوره پوری ذکر موته سګورو څو پری خوان کور نه یو تلا خزه چایو ته تیوري کی جمیو ته استری کی او جرابي ته روغلی غرض دا د وتلو پری څوره کورنوي هغه ټول کورنه خزه ته وکی او کبه چې د لاغندې گریوی بریوی خزه ته غوسا کو ډنداوی نصیب د نه لګیدلو د مول کا کامه ده د غیړي دوه کی زیات کړي دا د کړي څوره غوسی ور باندې کو خو موده سګور نه موده سره خزو څوره احسانوتی. او حضور صلی الله علیه وسلم فرمایلو ستاسو کې بهترین انسان هغه ده چې څوک خپل خزي سره خوي او ټولو کې زیات خو خپل خزو سره هغه زیات خو. عائشه رضی الله تعالی عنها په کور کې ورزي حضور صلی الله علیه وسلم نوستو پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپل خزو ته ټیم ورکولو خپل وريزي بیر کولی. ندی عائشه رضی الله تعالی عنها کور کې د نبی علیہ السلام نمبرو په دې ټیم کې دی بلی خزي کور نه په کسي کې سلن روغللو. نو عائشه رضی الله تعالی عنها وکړو ډیر اوسه ته غوسه ورله چې مو په کور کې او دوه ویلي وروړي بني کنه خو برداشت کوی نشي هغه کومې نوکاری څنګه سلن وروړو هغه ته گزور وکړلو هغه چنیو نو ګرځولا موت شولا سلن تار کړلو. او پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې ټیم کې هیڅ غوسه ونه کړله په خپل باندې هغه کومه قسموت هغه کودل کې ټول کړلو او کوم سلن هغه صفو کړلو کومه ټیکاله وای روغسلا. او د عائشه رضی الله تعالی عنها کور کې کومه روغه کسوا سلن او ټیکاله وا ویر کړو دي چې دا یو څه هغه ته ویر کړه ځکه چې عائشه دې دا موت کړیو نو د عائشه به دا شی ویر کوي. او حضور صلی الله علیه وسلم هیڅ غوسه ونه کړله خېدره کې سره اشایو ته واپس کړلو. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه سره څکله د مکه مکرمه نه صحابه کرام مدینه منوره ته لړلو. نو مکه مکرمه کې خزو بدوره غصې مسینه کولی خو مدینه منوره ته لړلو ځکه هغه صحابه کرام او خلکو له دتونه وګړو خزي مغوغ دي غسنو کې شي خوندونو سره به غصې کوي. عمر فاروق رضی الله عنه تاسو کله مدینه منوره ته رغلی تاسو دانو منه غصې کې او دانو منه جګړې کې غو دوی څو ته موته منډه وګړو حضور سم کور ولوخلا هغه سره د بیبيون خپل هغه کوي. عمر فاروق رضی الله عنه دغه به هلو کې شي نبی رسول الله څنګه دي سي کوي. حفصه رضی الله تعالی عنها چې عمر رضی الله لور ده او ویرغلو او ته ولې ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم دانو منه خبرې کوي تاسو سره کوم او ته هلو کې بشي
او دې جی مو خوند سره هر نو قسم ته کثیر سي نو زو سره کوم بیندانو نو ام سلمې ته ویلغلو هغه ته عمر اته دي کی څو کوردا مو خپل خوند هغه سره مو خپل خبرې څنګه نبی رسول سره ته نه نو دي کی تو څو کوردا نو عمر فاروق رسول سوچو کو وکیل څنګه نبی پاس سره سمو د سني نو زچو کې څه به سو ده ګوره دي خزو ډیر لوی حق ته دي ډیر جو خیال ستل بګور دي افسوس خبره دا غسنن دي زمانه او دي دور له حکومت کسون دي هغه خواهش لري بلې خزي به د حکومت وال ولا خزي غسر غصه جنگ جګړه بیزتی وین ټکوانه ان سبا موبایل ور بیماری دي پردې خو سره غږی خو خساو سره غږی څوک ته روشي خپل خزي ته غصه جنگ جګړه ترکری نه خوري او څه قسم ته بنی ور جوړي او وړا خبره بناو جوړي بس تر کې سوي چې خزي ته طلاق ورکو یا څوک مخزي خو خو یې سرزنی کو وکړه ګور الله تعالی نه ډور کول پکور دي د سنوي سنن خطو دي خزي سره زیاتای کوي سبوي تو لور هغه سره به چوک زیاتای وکي سبوي تو زوی به تو سره د زوی زیاتای وکي زکه الله تعالی باندې خپل انسان ډیر زیات ګروندا الله تعالی خپل انسان سره ډیر زیات محبت تا ایدیوا جن خپل خزو سره گزاري کول پکور دي هغه سره مینه کول پکور دي هغه ته ځون حواله کړه دا خپل عزت ته حواله کړه دا خپل ادي باید ته بریخي دي خپل کور خوشاله بریخي ورونو ول خوشاله بریخي تو سره هر قسم د وخت لري یا په وچ ټیکالي باندې یا په لمدي ټیکالي باندې غرض دا ته څنګه ژوندۍ باندې تیرول غوړي اته سره ژوندۍ تیري او که بیا مو دي خزو خیال نسدو یقین وکړه دا ډیره زیاته بي وفایده او سبو قیمت پوری الله پاک ته جواب ورکول انتهایی زیات مشکل دي نو دیواجینا دغه فتنی دور نه ځون ستل پکور دي پردې خزي سره غدل ګونو ده خپل خزي سره غدل ثواب ده پردې خزي ته کته ټیکاله ویر کی ګونو ده خپل خزي ته ټیکاله ویر کی خولي کی سنت ته الله اور بده خوشاليږي حضور صلی الله علیه وسلم خوشاليږي دیواجینا خپل خزو سره خسته زندگی تیرول پکور دي ورنه سبو قیمت پوری دي به الله ته جواب یل انتهایی مشکل دي الله تعالی د مو ته سبو خبر باندې عمل کول توفیق نصیب کی آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.